أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمعه د یو پخوانی خادم د مکرم چودھری حمید الله صاحب ذکر کول غواړم چې تیر ورځو کې وفات شوي دي. دوی د تحریک جدید پاکستان وکیل اعلی وو او د تحریک جدید انجمن احمدیه صدر مجلس وو او د یوې اوږدې مودې راهیسې د افسر جلسه سالانه په طور باندې په خدمت هم مامور وو. په 9 فروری په طاهر هارت انسټیټیوټ کې دوی وفات شوي دي د 80 کالو په عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. د مکرم چودھری صاحب د والد نامه بابو محمد بخش صاحب او د والدې نامه عایشه بیبي صاحبه وه. د بیرې په مضافات اوسېدونکي وو او چودھری صاحب په کال 1934 کې په قادیان کې پیدا شوي وو. د دوی والد صاحب د دې د پیدایش نه 15 کاله مخکې احمدیت قبول کړی وو او هغوی د خپل د احمدیت د قبلولو واقع داسې بیانوي. وایي چې زه د خدای قسم خورم او یو خپل خوب لیکم او خوب دا دی او دې باره کې چې کوم تفصیل هغې بیانوي هغه دا دی. وایي چې په سرغوږدې کې بنګله بکووالا کې دوی د نهر په محکمه کې دوی کار کولو نو په بنګله کې اوسېده. په بنګله بکوالا کې د اکتوبر میاشت وه او کال 1909 د شپې تقریبا 2 بجې د شپې مې دا نظاره ولیده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناست دي. دوی به دورې کولې نو دغه دوران دوی هلته شپه کړې وه. نو بهرحال ما خوب کې لیدلي وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو مصلی ناست دي او لاسونه په دواړو پتنونو ایښي دي لکه څنګه چې په ګوتو باندې خدای ذکر کوي او د هغوی مخ د مشرق طرف ته دی د نور خاته طرف ته. نو ما ته وفرمیل چې په کومه کرسۍ چې ته ناست دی د دې میخونه سس شوي دي. وی په دې زه فوراً پاڅېدم ومې لیدو نو ومې کتل نو یو میخ دغې ستاسو نو ما د هغې شکریه ادا کړه. هغوی مننه مې وکړه او دا مې ورته وویل چې تاسو د غلام ژوند بچ کړو. مخکې یا وروستو پرېوتې وې نو سر به مې مات شوی وی او لږ ساعت پس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې یو نوې د دفتر کرسۍ ده چې د لاسونه مخکې دي او دی راغی وفرمیل راته چې په دغه کرسۍ کښېنه دا د احمدیت کرسۍ دی یعنی دلیلونه لري او حقیقي اسلام دی او دې نه پس د بنده
بیدار شو. دا د دې د والد صاحب د احمدیت د قبلولو واقعه ده. چودھری صاحب ابتدایي تعلیم په قادیان کې ترلاسه کړی و او د اتم جماعت دوی طالب علم و چې کله په کال 1946 کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د وقف تحریک کړی و. چې کوم هغوی د وقف تحریک کړی و نو په هغې باندې دوی لبیک وی او د دې مور دی بوت حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ له هغوی ته عرض وکړه چې دا زما زوی دی، زه دا د دین خدمت لپاره وقف کوم. او دې نه پس حضرت مسلم موعود څخه هدایت هغې له ورکړه چې دا په سکول کې په دې باندې سبق وایي. او په کال 1949 کې چې هغوی د میټریک امتحان پاس کو نو بیا دوی د وکالتي دیوان ربوه په هدایت باندې د انټرویو لپاره ربوه ته تشریف راوړو او د تحریري امتحان نه پس ته حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ په خپله د دوی انټرویو واخیستو او هغه وخت د ناظرانو میټینګ روانو د انجمن احمدیه او حضرت خلیفة المسیح ثانی په میټینګ کې ناست وو. هغوی ملته دوی راوختي وو چې نور هم کوم درې څلور هلکان وو. هغه چودھری حمیدالله صاحب وو، مسلم الدین صاحب وو، سیم الله صاحب وو. نو بهرحال خلیفة المسیح ثانی د هغوی انټرویو واخیستو او د خلیفة المسیح ثانی په هدایت د دوی د تعلیم سلسله روانه وه او بیا دوی د سکول او د یونیورسټۍ تعلیم ترلاسه کړو او د حضرت خلیفة المسیح ثانی په وینا دوی بی ایس سی کړی وو او په بی ایس سی کې دوی په ټوله صوبه کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی وو. بیا په پنجاب یونیورسټۍ نه د پنجاب یونیورسټۍ لاهور نه دوی په فرسټ ډویژن کې په ریاضیه کې ایم اے کړی وو. په کال 1955 کې په تعلیم الاسلام کالج کې دوی استاذ مقرر شو او بیا د ریاضي د شعبې صدر هم مقرر شو او د دوی واده په کال 1960 کې رضیه خانم صاحبې سره شوی وه چې د سرګردې عبدالجبار خان صاحب لور وه. بیا کال 1984 پورې په ټي آی کالج ربوه کې دوی خدمات ترسره کول او چې کله دا کالج حکومت په خپل تحویل کې واخیستو نو د حضرت خلیفة المسیح ثالث رحمه الله په هدایت دوی د کالج نه استعفا ورکړه ځکه چې دوی ژوند وقف کړی وو او اوس چې د حکومت په تحویل کې وو نو دوی هیڅ جواز نه لرلو چې دوی د حکومت په اداره کې دوی سبق ښودلی. نو چې کوم واقفیني زندگی وو ځینو ته ټولو ته خو نه خو ځینو ته حضرت خلیفة المسیح ثالث هم دا هدایت ورکړی وو چې هلته کار جاري وساتئ او ځینو ته هغوی دا مشوره ورکړې وه همدا هدایت یې ورکړی و چې د جومات خدمت له راشئ. نو چې بهرحال هغوی هلته نه استعفا ورکړه نو حضرت خلیفة المسیح ثالث دوی ناظر ضیافت مقرر کړي وو او په کال 1982 کې حضرت خلیفة المسیح رابع رحمه الله تعالی دوی وکیل اعلی تحریک جدید مقرر کړي وو چې او ورسره تر څه موده پورې دوی اډیشنل صدر مجلس تحریک جدید هم پاتې شوي وو. بیا په کال 1989 کې چې کوم د جوبلي کال و نو پای کې هغوی د تحریک جدید صدر مقرر شوي وو او تر وفاته پورې دوی دا خدمات ترسره کول او دې نه علاوه دوی د کال 1986 نه تر وفاته پورې اډیشنل ناظر اعلی په طور باندې چې کوم هنګامي حالات به وو نو د سند وغیره دغې نگران به وو دوی او د حضرت مسیح ثالث رحمه الله په زمانه کې دوی ته د امیر مقامي په ربوه کې د امیر مقامي جوړېدو اعزاز هم ترلاسه شوی و. د مجلس خدام الحمدیه مقامي ربوه او مجلس خدام الحمدیه مرکزیه کې په مختلفو حیثیتونو کې دوی خدمات ترسره کړي دي او د نه پس په کال 1989 نه واخله تر 83 پورې دوی د صدر مجلس خدام الحمدیه مرکزیه هم مقرر شوي وو. په دغه زمانه کې په هغه وخت په ټوله دنیا کې یو مرکزي خدام الحمدیه و
او مرکز نه هغه کنټرول کېده. هر ملک کې بیل بل صدر بنو. په کال 1909 کې چې کله حضرت المسیح ثالث دوی صدر مجلس خدا محمدیه مرکزیه مقرر فرمایلی وو، نو په هغه موقع حضور فرمایلی وو چې کوم خبرې حضور کړي دي ډېرې ضروري خبرې دي. حضور فرمایي چې دا اقتباس خو وکړ دی، او دا چې کوم خاصه دی د حضرت المسیح ثالث د تقریر نه، خو دا ډېر ضروري دی ځکه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د جسمانی اولاد لپاره هم او د روحاني اولاد لپاره هم د جماعت کار کوونکو لپاره دا هدایت او دا خبرې داسې دي چې دوی ته یاد ساتل پکار دي او په دې باندې د عمل کوشش پکار دی، فکر کول پکار دی چې آیا موږ هغه پوره کولی یو او که نه. حضرت المسیح ثالث فرمایلی وو چې کم زلمي چې د صدر جوړ شوی دی د لپاره هم دعا پکار ده، او چې کم څوک چې دغه عهدې نه سبکدوش کېږي هغه مخلص زلمي لپاره هم دعا پکار ده. خدای پاک دې د دوی کوششونه قبول کړي او چې کم را روان دی نوې راتلونکي د هغه له توفیق ورکړي چې هغه د خدای پاک په مدد د مخکینیو نه زیات کار دی هغوی وښایي ودې کې ودې ښایي. فرمایي چې موږ په یو ځای سره دی نو شو زموږ هر تن په چا باندې چې د نوي سر نه ذمهواري راځي نو هغه ته پکار ده چې د پخوانو نه د مخکې وتو کوشش دی کوي، ځکه چې په جومات کې د خدای پاک په فضل وسط را روان دی، د جومات کارونه زیاتېږي لګیا دي، د هغې ذمهواري هم زیاتېږي لګیا دي. نو ما دا وی چې چا چې د مجلس صدارت سنبال کړی دی هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د وینې سره رشته نه لري، د خاندان تن نه دی. د هغې نه مخکې د چودھری صاحب نه مخکې غالبا مرزا طاهر احمد صاحب خلیفة المسیح راغی صدر و. نو بهرحال هغه وایي چې د وینې رشته خو نه لري، د خاندان تن خو نه دی، خو د روحاني رشتې په لحاظ هر تن د خپل همت او په کوشش او په دعا او د عاجزۍ په نتیجه کې د روحاني اولاد جوړېدو قابل دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام، او رښتونی او حقیقي زوی هغه ته جوړېدل پکار دی. ډېر زیات خلک داسې دي چې د جسماني اولاد نه هم ورمخکې شي، حالانکې هغې محض روحاني اولاد وي. جسماني تعلق خو یو دنیاوي تعلق دی، مذهب یا روحانیت سره د دې څه تعلق نشته، خو حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل اولاد سره اصل تعلق روحاني تعلق دی، او دا خبره حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم د جسماني تعلق لرونکي دی خپلوان دي یا د وینې تعلق لري هغې ته یاد ساتل پکار ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل اولاد سره اصل تعلق روحاني تعلق دی. دې لپاره دا ویل شوي دي چې انبیا نه د چا وارثان وي او نه هغه په ورثې کې مخکې چاله څه ورکوي، ځکه چې د ورثې تعلق د جسماني قرابت سره دی، د دې نفي کړی شوی ده. خو تر څو چې د روحاني فیوز او د برکاتو تعلق دی هماغه حقیقت، هماغه صداقت، هماغه حکمت دی، هغه په اصل کې صحیح معنی دی د یو تن د روحاني اولاد. چاله کوم چې خدای پاک چا چې د خدای پاک حکم د هغه د منشا او د فرمان مطابق قائم کو او هر تن د خپل اخلاص او د ایثار مطابق خپل اجر بیا مومي، نو اصل کې عمده روحاني اولاد د یو روحاني وجود اولاد دی او د هغه جسماني اولاد بل څوک نه وي. اصل کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام روحاني اولاد حقیقي اولاد دی. همدې لپاره هغوی خپل د جسماني اولاد باره کې دا فرمایلی دي چې خدای پاک زما دعا قبوله کړه او هغوی روحاني وجود جوړ کړه. که صرف په دې کې څه خوبي وي چې که صرف جسماني اولاد کېدو کې څه خوبي وي نو هغوی ته د دعاګانو څه حاجت نه و، نه د هغې د قبولیت حاجت و. نو اصل څیز دا دی چې روحاني رشته د مضبوطه وي، که جسماني تعلق نه وي نو ځکه هغه خلک په غلطه دي چې څوک دا ګڼي چې صرف جسماني اولاد کېدل څه
لوی ده. ځینې خلک په اسلام کې داسې تیر شوي دي چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اولاد سره صرف دې لپاره دښمني کړې ده چې هغه د هغوی جسماني اولاد و. خو دا هم غلطه ده چې جسماني اولاد نو ځکه هغوی ته عزت ترلاسه شوی دی. خو که د دغه رشتې په نتیجه کې که څوک د هغوی لوی ګڼي یا د هغوی زبرګان ګڼي نو هغوی مطلق جاهلان دي. دا دواړه خبرې په دې کې راغلي دي چې څوک دې لپاره دښمني کوي چې جسماني اولاد دی نو هغوی په غلطه دي، او که څوک عزت ورکوي زبرګان ګڼي نو هغوی غلط کوي. فرمایي چې دې کې هیڅ روحانیت نشته، هیڅ عقل نشته. څوک چې دا ګڼي اصل تعلق د روحانیت دی. که جسماني اولاد کې دا تعلق سره د پختګۍ قایم شي او پای کې ایثار او قرباني او بېنفسي پیدا شي نو خدای پاک هغوی لم جزا ورکوي، د خپل قرب او خپل رضا ورله ورکوي. که جسماني اولاد کې دا تعلق او پختګي که قایمه شوه نو چې کوم روحاني فیض دی هغه حاصل کړي د نبي، او بیا خدای پاک جزا هم ورکوي او د خپل قرب او خپل رضا ورته بخي. او څوک چې د جسماني اولاد نه وي او دې نه باوجود هغه روحاني اثر قبول کړي او ځان هغه د دنیا په نظر کې د حقیقي اولاد په شان دی هغه ځان جوړ کړي، نو د هغې باره کې دا ویل چې صرف په دغه وجه چې چونکې جسماني تعلق نشته نو ځکه د خدای پاک په نظر کې عزت او مرتبه نشي بیا مونته، نو دا هم غلطه ده. نو که جسماني تعلق نه وي او روحاني اولاد څوک جوړ شي او د دې حق پوره کړي نو هغه مقام ترلاسه کړي. د هغه باره کې دا وینا چې عزت او مرتبه نه لري نه بیا مومي هغه غلطه خبره کوي. بیا فرمایي چې دواړه خبرې غلطې دي. اصل صراط مستقیم دی چې څوک د خدای پاک په نظر کې عزت او احترام ترلاسه کړي نو هغه کامیاب وي، او هغه د خپل استعداد مطابق د خدای پاک د دین د کار توفیق ترلاسه کوي. خدای پاک د هغه کوششونه قبلوي که د هغه د زمانې مامور سره جسماني تعلق وي او که نه وي. نو کوم خلک چې دا وایي چې چونکې د دې جسماني تعلق دی نو ځکه دوی ته لوی ویل پکار دي نو هغوی هم غیر معقوله خبره کوي. او کوم خلک چې دا وایي دا ګڼي چې چونکې جسماني تعلق نو ځکه دوی ښه دي نو هغوی په ورثې کې هغه عزت او احترام واخیست او دوی هم په غلطه دي. داسې په ورثې کې چاته عزت او احترام نه میلاویږي. نو څوک چې دا ګڼي چې چونکې جسماني رشته نشته نو ځکه اکرام او زبرګي نشي میلاویدی دا غلطه ده. او کم تن چې دا ګڼي چې جسماني تعلق دی نو ځکه به ضرور زبرګي میلاوه شي دا هم غلطه ده. اصل کې روحاني تعلق نامه ده د تقوا خپلولو، خدای پاک سره ذاتي محبت پیدا کولو، د خدای پاک لپاره د ایثار او د قربانۍ کولو، په خپل نفس باندې د یو مرګ د راوستو، ځان هیڅ نه ګڼل د دې او خپلې فنا نه پس د خدای پاک نه یو نوی او پاک ژوند د ترلاسه کولو نامه ده. دا اصل تعلق دی او دې نه بغیر یو تعلق نه دی. فرمایي د خدای پاک په فضل د تیرو 3 کالو راسې خدام الحمدیه ډېره ترقي کړې ده. خو د غرونو د اوچتو څوکو په شان د خدام الحمدیه لپاره چېرته یوه څوکه نه ده مقرر چې چېرته هغوی ورسېږو دا دې وګڼي چې بس دلته موږ خپل آخري بلندۍ ته ورسېدو زموږ کار ختم شو. دا خو د یو داسې غر باندې ختل دي چې څوکه نه لري، ځکه چې دا هغه غر دی چې دې د پاسه د خدای پاک دی او انسان او د خدای ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه لا محدوده ده او موږ دا کوشش کول پکار دی او په دې کې زموږ ژوند دی چې موږ یو ځای کې ستړی کېننو یا چېرته چې ورسو نو دا ونه ګڼو چې موږ چې حاصلېدلو ترلاسه کولو هغه موږ ترلاسه کړو. نه، موږ لپاره غیر محدوده ترقیات او رفتونه مقدر کړي شوي دي او که موږ کوشش کوو
او په اصل کې خدای پاک زموږ په زړه کې اخلاص او ایثار او ذاتی مینه ځان لپاره محسوسه کی نو هغه په موږ باندې فضل نازلوي او نازلوي به د دې په نتیجه کې انسان خدای پاک نه نورم زیاته مینه ترلاسه کی او د خپل نفس نه نورم زیات لري او بیگانه شي نو دا الفاظ چې وی چودري صاحب ته کوم نصیحت فرمایلی و د چودري صاحب په وجه نن موږ د الفاظ را رسي نو هر واقف زندگی او هر کارکونکي او د خاندان هر تن هغه تم په کار چې په دغه خبرو د غور وکړي او چې غور د کینه د چودري صاحب د درجاتو د بلندۍ لپاره د هم دعا کوي چې د هغې په وجه د زرزرینه الفاظ موږ ته اورېدو ته او پوهېدو لپاره ملاو شو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمه الله تعالی د دې باره کې د 1980 د خدام الحمدي مرکزیه د اجتماع تحویل خطاب کولو نو فرمایلی و چې ما یو مخلص ماشوم چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره جسمانی تعلق نه و خو روحاني تعلق ورسره ډېر پوخ و د خدام الحمدي صدارت سپارلی و او خدای پاک هغې ته د کار توفیق ورکړو او د هغې په کوششونو کې برکت واچولو او زموږ دعاګانې قبولې کړي چې کله دوی د خدام الحمدي د خدمت نه د صدر په طور باندې فارغ شو خپل میاد دی پوره کړی و نو هغه وخت چې کوم دغه د الوداعي تقریب و نو هغې کې چې کومه سپاسنامه وړاندې کړې شوې وه نو هغې کې دا لیکلي وو او د دې باره کې چې حضور فرمایي څه لیکلي دی هغې کې هېڅ مبالغه نشته چې یقینا دا خصوصي دستوره د چودري صاحب لپاره مقرره کړې شوې ده او د چودري صاحب چودري حمیدالله صاحب د 4 کالو چې کوم د صدارت دور و دا د خدای الحمدي په تاریخ کې د یو زرزرینه باب اضافه ده او په دې کې خدای الحمدي عالمگیر د کیفیت او د کمیت په اعتبار د حضور ایده الله تعالی ابن نصر العزیز د خصوصي رهنمایي د لاندې د دریم د خلافت ثالثه د دور خبره ده په هر شعبه کې نمایانه کار کړی دی چودري حمیدالله صاحب ډېر په خاکسارۍ بې نفسۍ او په مسلسل محنت په ظلمي پل کې اطاعت وفاګیشي او خلافت سره تړون په شان زړه راکاږونکي صفتونه روښانه کړي دي زړه راښکونکي صفتونه روښانه کړي دي چې د دې د مستقبل لپاره به د لارې نشانونه ثابتېږي انشاءالله عزیز او د دې د صدارت په دور کې سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح ثالث اید الله تعالی بن العزیز د خواهش مطابق خدام الحمدي په هر شعبه کې نمایانه ترقي کړې ده او د دې د صدارت په دور کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم زرزرین ارشادات هغه په کتابي شکل کې د مشلرا په نامه باندې چاپ کړی شوی دی د اطفال احمدي لپاره وړوکی کتاب یاد رکھنے کی باتیں چاپ شوی دی د مجلس مرکزی عمومي او خصوصي مالی نظام مستحکم شوی دی د دوی همیشه داسې په مینه او فدایت دوی په سختۍ عمل کولو چې د حضرت خلیفۃ المسیح هر حکم او هر اشاره باندې د مکمل عمل وکړي شي دغه اطاعت دی وکړي شي او د حضور چې څومره ارشادات وو دغه لفظاً او مانن تعمیل لپاره د هر ممکنه وسیله د پکار راوستي شي د صدارت ذمہواری د عظیم ذمہواری نه مخکې په مختلفو وختونو کې دوی ته د مجلس عاملې مرکزی مجلس عاملې د غړي په تور باندې خدمت ترسره کولو توفیق ملاو شوی دی او په دغه الوداعي تقریب کې خلیفۃ المسیح ثالث هم شریک وو هغوی چې کوم مختصر خطاب فرمایلی او د حضور فرمایي دغه یو مختصره برخه به دلته وړاندې کړم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرمایلی و چې د تلونکي باره کې خو دعا دا ده چې خدای پاک د دې له ښه جزا ورکړي او د راتلونکي باره کې دا دعا ده چې خدای پاک د ورله بهترینه او د مقبول خدمت توفیق ورکړي مجلس خدام الحمدي په مختلفو دورونو چې تېره شوې تر دغه مقام را رسېدلی ده چې چېرته دنیا نن دلته ګوري نو په سر کې دا د یو وړوکي تخم په شان و او دا وخت دا د یو ښه صحتمند ښه ځوان زلمي
او ښه ښایسته د ونې په شان دی دا جوړ شوی دا تخم اوس د یو ښه ښایسته ونې په شان دی او د هر صدارت د خپل د صدارت په زمانه کې 2 کارونه کړي دي چا ډېر په ښه طریقه او چا په درمیانه طریقه او چا خپل وخت صرف تیر کړی دی د ځینو اړخونو په لحاظ بهرحال 2 کارونه هر صدارت کړي دي دا چې کوم روایتونه جوړ شوي دي نو د هغې د قایم ساتلو دوی کوشش کړی دی او چې کوم ضرورتونه پیدا شوي دي نو د هغې سره د هغې د حل کولو کوشش دوی بیا کړی دی یعنې نوې خبرې راغلي دي نوې ضرورتونه پیدا شوي دي نو د هغې د حل کولو کوشش هم شوی دی نو یو ژوندی وجود د همدا 2 کارونه کول وي او بیا هغوی فرمایي چې د مجلس خدا محمدیه تر قیامته پورې ممتد دی ځکه چې دا د دغه تنظیم تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مهدي جماعت سره دا تعلق لري چې چا باره کې دا زیری ورکړل شوی چې تر قیامته پورې به په دې باندې ذمهواری اچولی کېږي او قیامته پورې د دې کومه ذمهواری دي نو تعلق اصولا هم او تفصیلا هم امت محمدیه سره لري او اسلام سره به وي او چونکې د دې زمانه تر د جماعت احمدیه ژوند هم تر قیامته پورې اوږده ده اوږد دی د جماعت احمدیه ژوند هم تر قیامته پورې اوږد دی نو ځکه د جماعت احمدیه هغه ټول ذیلي تنظیمونه هم تر قیامته پورې دي او په هر دور کې چې بنیادي تنظیم اصل تنظیم یعنی جماعتي تنظیم چې په دې کې چې کوم ندي تیریږي نو په هر دور کې به د دې ښایست او حسن او جمال به دي محفوظ ساتي یا به زیاتوي دا فرض جوړ شي چې دا به دې محفوظه ساتي کومو خلکو په لاس کې د دې قیادت ورکړی کېږي او بیا دې فرمایي چې مونږ چېرته ایسارېدی نه شو ځکه چې ایسارېدل لکه د مرګ وي او دا یو بنیادي اصول دی د ژوند نو په دغه خبره به مونږ په هره سطح او هر تنظیم او د جماعت د نظام هر عهدیدار ته همیشه یاد ساتل پکار چې مونږ چېرته ایسارېدی نه شو ځکه چې ایسارېدل د مرګ په شان دي دا یو بنیادي اصول دی د ژوند هر را روان صدر ته پکار چې د مخکې نه زیات هر را روان صدر باندې د مخکې نه زیات ترې ذمهواری راځي ځکه چې د هغه نه مخکیني صدر 2 کاله مخکې چې کوم حالت وي د هغې ځکه چې هغه ته به پکار وي چې خپل نه چې کوم مخکینی صدر و نو د هغې هغه حالت چې کوم هغه به قایم هم ساتي او بیا به مخکې بوځي او چې کوم کار مخکینی صدر کړي هغه به مخکې بوځي په کار کې وسعت پیدا کېږي نوي هدایتونه وي مرکز هدایت ورکېږي نه خلافت له طرفه جاري کېږي د وخت له خریب په طرفه نوې هدایتونه ملاویږي د نوې ذمهوارو د نوې حالاتو مطابق نوې ذمهواری راځي او چې کوم زاړه روایتونه یې هم قایم ساتلي او د نوې ضرورتونو د ترلاسه کولو د نوو مسلو باندې ځان کولو لپاره نوې کوشش او د نوې عزم سره یو نوې کوشش هم کول وي بیا فرمایي چې خدای پاک د حمیدالله صاحب له چې دوی چې کومې ذمهواری په کوم څنګه دوی پوره کړې وي نو خدای پاک دوی له جزا ورکړي او دوی له توفیق ورکړي چې کومې نورې ذمهواری او د نورو شعبو نورې ذمهواری چې څنګه د دې اوږو راغلي دي نو هغه هم تر اخره وخته پورې همداسې په ښه طریقه دوی دې پوره کوي او د کال 1904 چې کوم هنګامي حالات وو نو چودھری صاحب د حضرت خلیفة المسیح ثالث د هدایت مطابق چې کوم هنګامي سیل قایم شوی وو نو په هغې کې هغوی اهم خدمات ترسره کړي وو بیا حضرت خلیفة المسیح راوی رحم الله تعالی چې کله لندن ته هجرت کړو نو هغې نه پس د حضور په ارشاد دوی راغلي وو دلته او تر 1 کال پورې دوی 1 کال نه زیاته موده دوی دلته تېره کړې وه دلته چې کوم جماعتي مرکزي نظام و د هغې قایمولو کې دوی ډېر کردار دوی لوبولی دی او کال 1982 نه تر 9 پورې د صدر مجلس انصار الله خدمت په طور باندې د خدمت دوی توفیق ترلاسه کړی دی هغه وخت شرط نه و د مودې دا تقریبا دوی 19 کاله پورې د انصار الله صدر و بیا چې کله دوی د انصار الله صدر و نو د انصار الله باره کې حضرت خلیفة المسیح ثاني د ارشاداتو باندې مشتمل سبیل الرشاد چې کوم لومبی جلد هغه دوی مرتب کړی و او چاپ کړی و د ګیسټ هاوس په توسیع او دغه د تعمیر چې کوم قدرور کار و هغه هم شوی و او د جماعت احمدیه چې کوم 7 ساله جوبلي منصوبه بندي کمیټي وه
کال 1989 کې نو د غیر صدر په حیثیت کې هم دوی خدمات ترسره کړي وو. دې نه مخکې هغوی سیکرټري سلسله احمدیه جوبلي منصوبه بندي کمیټه وو او کال 2015 کې مرکزیت کمیټې خلافت احمدیه 7 ساله جوبلي 2008 د غیر صدر په تور هم دوی خدمات ترسره کړي وو. دا دوی په 2015 کې دوی مقرر شوي وو د 7 ساله خلافت جوبلي کمیټې. او د دې کار چونکې مستقل نو د دې صدارت دوی کول او اوس هم د دې ځینې څیزونه چاپ کېږي لګیا دي. په اپریل 2003 کې چې کوم اپریل کال 2003 کې چې کوم حضرت المسیح رابع رحم الله د وفات په موقع باندې د انتخاب خلافت چې کوم د اجلاس شوی د غیر صدارت اعزاز هم دوی ته نصیب شوی و. د وکیل اعلی په تور باندې دوی د افریقې او یورپ سره د ډېرو ملکونو دورې هم کړې وې. په کال 1983 کې محترم سید میر داود احمد صاحب کال 1983 کې محترم سید میر داود احمد صاحب چې کله وفات شو نو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمه الله تعالی دی افسر جلسه سالانه مقرر کړی وو او د هغه کال نه تر وفات پورې دی د افسر جلسه سالانه پورې خدمات ترسره کول. او په پاکستان کې د کال 1983 نه پس جلسې خو نه دي شوي خو باقاعده نظام هلته قایم و او دا دوی نو پرېښې او د باقاعده حالاتو مطابق دوی اپډیټ کولو چې کله چې خدای پاک توفیق ورکړي چې حالات ښه شي نو زیات نه زیات کسان موږ څنګه سمبالولی شو په جلسه کې. دا یو ډېر لوی انتظامي صلاحیت و او د دې مطابق دوی کار کړی او دې نه مخکې دوی افسر جلسه سالانه جوړېدو نه مخکې دوی په مختلفو حیثیتونو کې هم د جلسه سالانه په نظام کې به کار کولو او د قادیان چې کومه جلسه سالانه وه کال 1991 کې نو حضرت خلیفۃ المسیح رابع هلته تللي وو نو دوی هغوی هلته افسر جلسه سالانه مقرر کړي وو او حضور د دوی تعریف په خطبې کې هم فرمایلی وو چې پاکستان نه چودھری حمدالله صاحب او میاں غلام احمد صاحب ډېرې اوږدې مودې نه دوی ډېر محنت کړی دی او قادیان ته تللي وو د هغه ځینې مسلو باندې ځان دوی پوه کړی وو. بیا زما د هدایت مطابق هر قسمه تیاری کې دوی ډېر ښه خدمات کړي دي. ګینې د قادیان چې کوم احمدیان دي احمدیه آبادي د هغه ډېره کمه ده د دوی د وس خبره نه وه چې دومره لوی انتظام هغوی سمبال کړی وی. او په کال 1980 کې دوی د افسر جلسه سالانه ربونه علاوه نظر ضیافت مقرر کړی شوي وو او تر کال 1980 پورې دوی به طور نظر ضیافت خدمات ترسره کول. د دوی په غم ځپلو کې د دوی اهلیه رضیه خانم نه علاوه یو زوی او 2 لوڼه دي. زوی خو د دوی په کینیډا کې دی رشید الله صاحب او لوڼه د دوی یوه لور دلته په لندن کې ده او د ظهیر حیات صاحب اهلیه ده او دویمه لور د دوی رضوانه حمید ده د کمال یوسف صاحب انګور ده د نثار احمد صاحب اهلیه ده په سویډن کې وي. د دوی اهلیه بیانې چې زموږ واده په کال 1960 کې شوی او د واده نه پس ما دا لیدلی وو چې کوم ملانګز به دوی ته میلاوېدو نو ټولو نه مخکې باندې دوی چنده وباسل او ما ته بیا هم همیشه دا تلقین کولو چې چندې مخکې ورکوه او بیا نور اخراجات پوره کوه او ما ته د وصیت تلقین هم کړی وو. او د واده په وخت د چودھري صاحب تنخواه 80 روپۍ وه او نن څوک تصور هم نشي کولی ارزانه زمانه وه خو دې نه باوجود 80 روپۍ ډېر معمولي رقم و او د هغې تنخواه 80 روپۍ وه نو په دې زه ډېر پریشانه وم او چې دومره پیسو کې به چنده چې موږ وباسو نو ګزاره به څنګه کېږي خو د چندې به په برکت د خدای پاک فضل به و او ډېر په ارام به زموږ ورځې تېرېدې. او زما خلک چې په کالج کې وو نو ځکه د کالج د خلکو چې کومه تنخواه وه نو کم الاونس به هغه به زیات و باقي چې کوم کارکوونکي وو نو د هغوی به خو دې نه هم کمه وه چې کوم مربیان وو یا واقفین زندګي وو. بیا لیکي چې دوی تهجد ګزاره وو د 15 وخت لمونځ به دوی سره د جمع جومات کې یا په دفتر کې کولو. د بیمارۍ په صورت کې به دوی په کور کې لمونځ کولو د لمونځ به خاص اهتمام دوی کولو. تر آخري دمه دوی لمونځونه پوره په وخت باندې کول او دوی ته چې ما کته نو د تهجد د لمونځ عادت زما هم جوړ شوی و ما هر څوم دوی نه زده کړی دی. بیا وایي چې ما سره د دې سلوک ډېر زیات ښه و کور ته به چې کم څیز هم راتلو مخکې به یې ماله راکولو بیا به په ماشومانو کې تقسیمولو. اکثر به هغوی د دفتر نه ناوخته راتله د شپې ناوختو پورې به دوی کار کولو په دفترونو کې
وی ما خو همدا زرګر مې ما لیدلی دي نو دوی وی چې زه به نه تنګولم بلکې د بهرنۍ دروازې په چابیانو به دوی په خپله دروازه کلا وه کورا بغله که څومره به ناوخته شو نو کله به دوی ګنټي نه غږوله او چېرې به زه پاسولم نه او که روټۍ وه نو چودري صاحب به د هغوی به چې څومره سالن پکار هغه هومره به ما پرېښودو او روټۍ به مې ورسره کېښودې او اوده به شوم او هغوی به بهر نه راغله په خپله به یې ځان له سالن ګرم کړو وبه یې خوړو وایي چې دا مطالبه هغوی نه کوله د روټۍ او چې څه به هم ورته اغوستو ته میلاو شو نو په هوا به یې اخیسته په خوشحالۍ به یې واغوسته او چې څه به ورته خوراک نه میلاوېدو به یې خوړو چېرې به یې څه اعتراض نه کولو او دا ډېر بنیادي اصول دی په کورونو کې د امن او سکون ساتلو که په دې باندې عمل کوئ که نیم کور څه که د 80% چې کوم خلک دي نو د کومو کورونو کې چې کومې مسلې پیدا کېږي دا به چېرې پیدا نه شي شهیدان او د داران نامتو شخصیت کارکوونکي د هغوی لواحقین او نور چې کوم ملګري به د هغوی په جنازو کې به ضرور شامل او تر تدفینه پورې به ورسره او چا باره کې به په زړه کې دوی غوسه نه ساتله ډېر د ستاره والا طبیعت دوی لرلو یو شفیق خاوند و ماشومانو لپاره شفیق پلار و یو خپلوان نه به هم چېرته خفه کېده نه په سوله کې به دوی همیشه مخکې کېدو دا به وی چې العزت لله جميعا ټول عزتونه د خدا پاک لپاره وي د خپلو وروڼو خویندو د نورو خپلوانو به دوی ډېر خیال ساتلو هر زیارت له به دوی په ربوی کې چې کومه د دې خور و هغې له به تله او چودري صاحب د خپل مور پلار هم ډېر خیال ساتلو چې زما د دې هندي و چې زما اپریشن شوی و په هسپتال کې 10 ورځې سومه د اوده کېدو لپاره هلته به څه ځای نه و خو نو دوی په فرش باندې اوده شو زما په کمره کې چېرته به یې ګیله نه کوله چې زه لاندې نه شم اوده کېدی ډېر شفیق خاوند و وایي زه چې کله په بیمار وم په طاهر هاټ کې به داخله شوم نو هلته به ما سره به په هر لحاظ به دوی زما خیال ساتلو او د دې لور دا و چې زمونږ مور سره یې هېچېرې هم زمونږ مور سره دوی په اوچت اواز خبره نه ده کړې او زمونږ پلار صرف زمونږ پلار نه و بلکې زمونږ ملګری هم و موږ هره خبره هغوی سره کولی شو او وایي چې کله وي زه وړه وم نو زما په کمره کې به دوی د تهجد لمونځ کولو او دغه دوران به ما ته اوس هم یاد دی چې دوی به دا دعا بار بار کوله چې ای قادر و توانا آفات سے بچانا او چې زموږ وړوکوالي کې زموږ د کېدو نه مخکې به دوی موږ ته کیسې اورولې او چې کله به سویډن ته راغله زما ماشومان واړو نو هغوی ته به هم کیسې اورولې او زموږ والد صاحب موږ لپاره د دعاګانو یوه خزانه وه بیا د دوی یا لور دا و چې د دوی ټول عمر دا د دوی یو روټین و چې سهار ناشتې نه پسته به دوی دفتر ته تله او غرمې به دوی ناوخته به کور ته راتله مازدیګر نه پسته به دوی یو ځل بیا دفتر ته لاړه او د ماسخوتن نه پسته به دوی بیا ناوخته کور ته راتله په وړوکوالي کې به چې کله د حساب په مضمون کې موږ ته به د مدد ضرورت و نو موږ سره به صرف د سحر لمونځ نه پسته د یوه ګنټه به وه دوی سره به یوه ګنټه به ماشومانو ته د سبق ښووله یو ځل د جلسه سالانه د معاینې تقریب دوران حضرت خلیفة المسیح ثالث دوی ته دا فرمایلي وو د دې باره کې فرمایلي وو ناست وو بیا خپل کارکوونکي چې کوم وو خلیفة المسیح ثالث هغوی ته وایي چې دوی ته یې ویلي چې تاسو زما په پیاله کې ما سره روټه وخورئ د خاورې پیالې به وي هغې کې به سلن ورکړل کېده چې کومه پیاله د حضرت المسیح ثالث مخې ته ایښې وه نو هغوی چودري صاحب ته دا یې ویلي چې ما سره به په دغه پیاله کې تاسو روټه خورئ نو دوی په حقیقي معنو کې د ژوند د وقف چې کوم حق و هغه پوره کوونکي وو خوراک څښاک او د کېدو نه علاوه دوی صرف جماعتي کار کړی دی یو وخت یې نه دی ضایع کړی او بیا یې دوی لور دا وایي چې کله زه وړه وم نو یو خبره هغوی ما ته ښودلې وه چې کوم برنی لاس وي هغه لاندیني لاس نه ښه وي مخکې به ما خپل دا لاس خور کو او چا نه به مې چې څه اخیستو نو هغوی به وایي چې داسې به نه کې په اشاره یې زه پوهولم چې بره نه به ته نیسې او اخیستل هم داسې انداز کې پکار دي که پیسې وي که بل څه څیز وي
ضروري دام د تربیت یوه ښه طریقه ده. دنیوي څیزونو سره دوی بالکل مینه نه لرله. وی ما دا خو بي بل یو تن کې نه دی لیدلی چې که څومره هم لویه تحفه دوی له به ورکړی شوه د دوی په سترګو کې به هېڅ چمک نه راتلو او د دوی په سترګو کې د دوی سترګې به پړکېدې او د دوی دلچسپي به صرف د هغه وخت چې کله به جوماتي کارونه وو او فون د کټ سره ایښی وه او 24 ګنټې هغوی به میسر وو هر چاته په فون باندې. د دوی مشر لور لیکي درمه چې په خپلو ماشومانو به د دوی ښه ژور نظر و د هغوی د جذباتو احساساتو به دوی ډېر خیال ساتلو چېرې به په موږ باندې د خپل ذات باره کې څه بار دوی نه دی اچولی یعنې دا نه دي ویلي چې دا وکړي هغه وکړي هر کار به دوی په خپله کولو او هر وخت به زموږ د مدد کوشش دوی کولو او زما ماشومان به هم ځان سره کېنولي او د سلسلې خبره به ورته اورولې د وخت د برکتونو د خلفا سره د چې کوم د هغوی ایمان افروزه واقعیت هغه به ورته اورول او د دې هره خبره به ما مقصده وه او په موږ باندې به یو مثبت اثر لرلو. د دوی زوی مو هم دا لیکلي دي چې همیشه به په دوه خبرو دوی زور ورکولو په لمونځونو او د وخت د خلیفه خطبه په هیڅ صورت کې به نه پرېږدئ او چې کوم د وخت خلیفه ارشادات یې هغې باندې پوره عمل پکار دی. بیا دوی وي چې ما ته به دا وی چې په کینیډینز باندې دا اثر ستا په کار دی د تبلیغ که ذریعه که څه پیدا کول غواړې نو هغوی ته دا احساس ورکول پکار چې دا تن زموږ عزت هم کوي او موږ سره مینه هم کوي. جمیل الرحمن رفیق صاحب لیکي وکیل تصنیف دی د تحریک جدید چې د چودھری صاحب سره د دوی پخوانی تعلق و چې د چودھری صاحب والد صاحب محمد بخش صاحب ډېر دینداره تن و نیک خصلته و همدا صفتونه په چودھری صاحب کې بیا منتقل شوي وو او وده یې کړی و. د دوی والد محمد بخش صاحب د چودھری فضل احمد صاحب دعوت الله کوله دا د 80 کالو مخکینی خبره ده او چودھری فضل احمد صاحب محمدیت قبول کو د دوی د والد په وجه او بیا چې کوم دا تعلق و دا نور د جمیل الرحمن صاحب هغې دا وایي چې په دغه وجه بیا چودھری فضل احمد صاحب د خاکسار سخر شو او دا تعلق هغوی بیا ښه ترسره کړی و او د دې نه علاوه دوی چې د خاکسار استاذ هم او چې کله زه خاکسار په BSc کې و نو په حساب کې په ریاضیاتو کې عمل کړی و دوی راغلي وو او څه موده دوی سبق موږ ته ښودلی نو ډېر په شوق به دوی سبق ښودلو او په دې به موږ ډېر متاثره کېدو. د اصول ډېر پوخ وو خو مینه ناک وو او چې کوم د امداد قابل کارکوونکي به وو نو د هغوی به په پټه دوی امداد هم کولو. د خدای پاک په فضل ډېر زیات محنتي وو طبیعت علمي و د دوی په خاص طور تاریخ و جغرافیه د دوی ښه خبرو د هغې تلقین هم دوی کولو او خدای پاک په فضل په جماعتي اموال به دوی ډېر په احتیاط خرج کولو. دا به فرمایل چې د یو څو الفاظو چټۍ لپاره د پوره سایز په ځای نیم کاغذ استعمالوئ. د هرې معاملې جوړتیا ته به دوی رسېده کومه معامله هم چې پېښه شوه نو د هغې جزیاتو اجازه به دوی اخیسته او بیا به څه فیصله کوله نو د خدای پاک په فضل دا خوبي په دې کې ډېره نمایانه وه. او وکیل الدیوان لیک نصر لیکي چې چودھری صاحب ما ته بیان کړي دي چې حضرت المسیح ثالث رحمه الله چې کله صدر خدام الحمدي وو نو چودھری صاحب د معاون اجتماع په طور باندې د هغوی سره ډیوټي وه نو حضرت خلیفة المسیح ثالث رحمه الله دوی ته ویلو چې د لنګرخانې لږ صورتحال وګورو راشه. لنګر هم په اجتماع باندې به چلېدو نو چې ورشه وګوره چې روټۍ څنګه پخېږي لګیا ده. چودھری صاحب وایي چې زه روان شوم نو حضرت صاحب زه واپس راوختم چې د لنګر چې کوم انچارج دی هغوی لږ د سخت طبیعت دی او هغه به تا دننه نه پرېږدي نو ته چې ته بغیر د څه اختیار روان یې او هغوی لږ مشر هم دی نو حضرت صاحب بیا خپل بیت چې کوم و د صدر خدام الحمدي هغه یې کوز کړو او زه د هغوی معاون وم د صدر خدام الحمدي نو هغوی خپل صدر چې کوم د صدر بیج هغه یې کوز کړو په ما ته یې ولګولو چې ستا اختیار تا سره دی چې ته به وایې چې زه صدر خدام الحمدي رالېږلی یم او بیا ورشه هلته نو ورشه رپورټ راوړه او چې وایي چې کله چې ما حضرت فرمایي چې کله ما ټول ناظرانو وکلاتو یو ځل دا ویلي وو
چې بهر جماعتونو ته ورشي او خلکو سره ملاو شي او سلام ورسوي. زمانو چودھری صاحب هم تللي وو 2 ځله ولیکونکي لیکي چې 2 ځله زه دې سره په دوره تللی وم سرګودۍ ته د دوی ته سرګوده ځله سپارلی شوې وه نو یو کور هم د هغوی نه و پرېښود هر کور ته تللي وو او چې کوم تن به کور کې دوی ته نه میلاوېدو معلومه به شو چې په ډېرۍ دی یا بل چېرته تللی دی نو هلته به لاړو ملاقات له او ځینې ځایونه به داسې وو چې ګاډي به نه شو تللی نو بې شمېره ځل به دوی ډېر کیلومیټره به دوی پیاده لاړو او خلکو ته به دوی سلام رسولو. بیا د دې خاص عادت دا مو چې اطاعت او تعمیل پوره کول پکار دی چې کوم پیغام ما ورکړی دی هغه به دوی ډېر ځل ویلو او دا به وی چې ما ته دا هدایت دی چې که زه پیغام ورکوم خلکو نو که چېرته ما نه که الفاظ بس مخکې وروستو شو نو زه به یې ودرولم او دا به راته وی چې دا الفاظ به سمې دي نو تر دې حده پورې به هغوی خیال ساتلو او بیا به دا وی چې په دفتري معاملاتو کې مستقل هدایت دی دوی چې سم معامله وي په وړۍ کې لوی که غلطي هم شوي نو خلیفة المسیح به خبروي دی نه او په لازمي طور به دا خبره د هغوی په علم کې راولي. په دې دوام وشو اسلام وشي. سادګي د دې د انتها وه. د دورې دوران هم جماعت ته دا هدایت چې هېڅ پروټوکول نه دی پکار او چې روټۍ به چې وخت راغلو چې څه میلاو شو نو به یې خوړه. ځینې وخت په ګاډي کې به ناست وي روټۍ وخوړه ځینې وخت به دوی چېرته د پټي غاړې ته به کېناست روټۍ به وخوړه چې کلو ته به تله او ځینې وخت د دغه دورې دوران ځینې جماعتونه وي چې نن هم چې ځینې جماعتونه به ووایي چې موږ ته څه خطاب وکړي نو دوی به انکار وکړو چې ما ته چې د کومې خبرې حکم میلاو شوی دی فلحال به زه صرف هماغه کوم. د حضرت مسلم موعود د ارشاد د قادیان خلکو ته هم د ربوي خلکو ته هم چې هغوی د خپلې محلې چې کوم جماعتونه دي هلته دې لمونځونه کوي نو تر اخره وخته پورې په دې خبره باندې عمل دوی کوشش کړی دی. یو نه یو لمونځ به دوی ضرور کم از کم کولو مسجد مبارک کې که مرکزي جماعت ته به دوی راتله چې راتله به نو او د شپې هم چې دوی دفتر ته چې راتله او ډېر ځل داسې هم شوي دي چې دوی به ماښام دفتر ته راغله او دفتر کې به څه کار نه و او دفتر کې به څوک نه و چې دوی ته کلاو کړي دفتر خو دوی په خپله دفتر ته راغله او کلاو به یې کوه کار به یې کوله او دا عادت د دوی د کالج د ورځو نه و. او یو دلچسپه واقع د کالج د دور د لیکي چې یو ځل دوی د تعلیم الاسلام کالج په سټاف روم کې ماښام وخت کې ناستو کار کولو نو مددګار راغلو چې ډبی ورکړه چې د څه خوراک څیزو پکې بریاني و یا پلاو نو هغوی دا اوس د پرنسپل صاحب رالیږلی دی نو هغه وخت حضرت مسیح ثالث حضرت مرزا ناصر هم پرنسپل دی هغوی ته معلومه نه وه چې هغوی ملته ناست دي نو حضرت مسیح راوي بیا وروسته دوی ته فرمایلي وو چې ما ته پته وه چې دوی به هم دلته ناست نو ځکه ما مددګار ته ویلي چې ورشه چې هلته چې څوک هم ناست دی هغې له به ځواب ورکړه او د دې کور ته به چې کله هم څوک لاړو نو دوی به په خپله د هغې مېلمستیا کوله او تکلف نه بغیر څه به چې هغه به ورته وړاندې کړ خپل کارکوونکي ته ماتحتانو ته ولي کابد صاحب لیکي چې په واړو واړو معاملاتو کې به دوی ډېر د احتیاط نه کار اخیستو یو ډرافټ بل یا خط به مکمل لوستو نه بغیر دوی نه ساین کولو دستخط به پرې نه کول او دا حضور فرمایي ډېر ضروري څیز دی افسرانو لپاره چې بغیر د کتو ساین دې نه کوي. د وخت پابندي به دوی کوله هر کار به په وخت باندې کولو دوی عادت لرلو دومره پوخ د عادت به چې داسې به لګېدل لکه چې په وخت سور دی او چې کوم طرف ته غواړي نو تاو به یې کوي او د وخت دومره پابندۍ باوجود د ادب د تقاضو به دوی ډېر لحاظ کولو. جومات ته به چې لمونځ له تله نو په ذکر الهي کې به مشغوله وو د ګړی طرف ته به دوی نه کتل لکه څنګه چې د مومن خلکو طریقې وي چې د لمونځ وخت شو نو لمونځ ولې نه شروع کېږي ګړی کتل شروع کړي نو کله هم چې امام راغلو به دوی به لمونځ وکړو او مبلغین به چې کوم راتلل بهر نه هغوی ته به نصیحتونه کول عموما به دا نصیحت کولو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه ګوري او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په کتابونو کې چې کومې خبرې بیان شوي دي تعلیمات بیان شوي دي په هغې باندې عمل کوئ. همدغه شان موږ په ټوله دنیا کې د احمدیت یو شان شکل جوړولی شو. سمیع الله سیال صاحب لیکي چې موږ یو ځای میټرک کړی و د تعلیم مکمل کولو نه پس حضرت المسیح ثاني په خدمت کې وړاندې شو دغه خواست هم وکړو نو حضور ډېرې په مینه قبول کړو
او تر آخري وخت پورې تقریبا 20 کالو پورې په مختلفو حیثیتونو کې خاک صاحب دوی سره وو. د خپلو اوصافو په لحاظ دوی ډېر عظیم انسان وو، یو همدرد، باهمت، هر وخت د دین د خدمت هر وخت د دین خدمت کوونکي، خلافت سره انتهایی عشق لرونکي وجود وو. د دې خصوصیت دا وو چې نوې راغلي چې کوم واقفین وو د هغې به ډېر په ښه انداز کې تربیت کولو، او دا یوه ډېره لویه خوبي وه د دوی. ځکه حضور فرمایي چې ځینې واقفین ما هم دوی ته سپارلي وو چې د هغې تربیت دې وکړي، او دوی ډېر ښه تربیت د هغې کړی و. حلیم قریشي صاحب لیکي چې انتظامی معاملاتو کې او مالی معاملاتو کې باندې دوی ښه ډېر سخت ګرفت لرلو. بد انتظامي به دوی بالکل نه زغمله، مالي معاملاتو باندې به دوی جوور نظر لرلو، او د قیمتونو باره کې به دوی اپډیټ اخیستو. او که څه بل به راغلو پکې به 10 روپۍ هم زیاتې وې، نو دوی به تپوس کولو چې فلاني دوکان کې د دې څیز قیمت 100 روپۍ دی، نو تاسو په دې 110 روپۍ خرچې کړئ. امیر کیسرانی صاحب، امیر محمد کیسرانی انجینیر دی، روټي پلانټ جیسے سالانه کې نوې وو چې چودھری صاحب به مشورې له ډېر اهمیت ورکولو. فیصله کولو نه مخکې به دوی د متعلقه عهدهدار یا دغه کار چې د کم ماهر و هغه سره به ضرور مشوره کوله. هر نوی قدم پورته کولو نه مخکې د هغه به تفصیلي اجازه اخیسته، او په وسیع پیمانه به مشوره کول نه پس به هغوی نتیجې ته رسېده. جمعې په ورځ به چې کله عموماً دفترونه بند وو، نو هغه به دوی د روټي پلانټ ټرایلز کول. همدغه شان آخري هفته کې به د چوټۍ په ورځ اکثر به دوی دفتر ته تله، او دې باره کې به چې کوم دوی سره کومو خلکو کار کول هغوی به پوهول چې خدای مسیح صلی الله علیه وسلم به دا زده کړي دي چې کله په ذاتي ژوند کې څه قسمه پریشانۍ یا مشکل وي، نو جماعتي کارونو له زیات وخت ورکوي. خدای پاک به په خپل هغه پریشاني لرې کړي. لارې باندې روان خلکو سره ډېر په عزت او مینه ملاوېده. هر تن سره به د هغه د دلچسپۍ موضوع باندې به دوی خبره کوله. وفات نه مخکې په یو میټینګ کې په تعمیراتي کار کې تاخیر شوی و، نو انجینیر صاحب و چې خاکسار نه نور انجینران نه خفه و ترې نه، خو هغه ورځ د چوټۍ نه پس خاکسار ته فون وکړو، او همیشه په شان په خندا کې راته دا و چې نن ما څه سخت الفاظ استعمال کړي وو، او د دې معذرت لپاره ما فون کړی دی، او د خاکسار حال هم هغوی تپوس کړی و. حافظ مظفر احمد صاحب لیکي چې د خاکسار په خواست باندې رخصت المسیح رابع د ریسرچ سیل د تعمیر اصولي منظوري راکړې وه، او د چودھری صاحب سره د ملاوېدو هدایت هم کړی و. هغه وخت موصوف د ارشاد په تعمیل کې دوه چې کوم مجوزه مقامات وایي کې په یو باندې هغوی په جامع کې دا دفتر تعمیر کو، او د مشاورت دوران هغوی دا فرمایلي وو چې تاسو خلکو ته بلان مخکې جماعتي کارونه کول وي، نو یو خو همیشه د سلسلې چې کوم آینده ضرورتونه هغه د نظر وړاندې ساتئ، او بل قناعت او د کفایت اصول همیشه د نظر وړاندې ساتئ. او شوقیه لوی دفتري میز یا آرامدې کرسۍ په ځای چې کوم د ضرورت مطابق مناسب فرنیچر و د هغې تیارولو طرف ته دوی پام ګرځولی و. ماجد طاهر صاحب وکیل التبشیر لندن لیکي چې هر وخت د دوی هره لمحه د دین په خدمت کې تېرېده. مختلف دفتري معاملات چې کوم کاروایی دي د خلیفه وخت له طرفه به چې کوم ارشادات وو، نو چې چودھری صاحب ته به ورسولی شو، نو په فوري طور به د تاخیر نه بغیر په هغې باندې به کاروایی کوله، او ډېر ځله د شپې په وخت ارشاد میلاو شو، د ارشاد پوره کولو لپاره به هغوی دفتر ته به راغله، او بیا به چې هغې باندې عمل دوی کړی و، بیا به کور ته تله. نو یقینا د دوی ناسته پاسته ګرځېدل، خبرې، خاموشي، هر څیز د وخت د خلیفه د ارشاداتو د لاندې به و. او کم خلک چې قواعد د وخت د خلیفه د ارشاداتو نه بره ګڼي، نو هغې ته چې کوم د جومات قواعد دي چې په هغې عمل پکار ده، نو هغې ته به دوی همیشه دا وي چې د وخت خلیفه کم هدایت ورکوي، نو کم ارشادات هغې فرمایي، نو په هغې باندې عمل کوي. همدا موږ لپاره قواعد دي. او هسې هم حضور فرمایي چې په قواعدو کې یو دا شک هم موجود دی.
یو اوورولینګ کلاز په دې کې دا موجود دی. مبشر ایاز صاحب لیکي چې پرنسپل د رنګبد جامع چې جماعتي روایت او د تحریک یو انسایکلوپیډیا وو دا بالکل صحیح خبره ده. څومره چې موقع ملاوه شوې ده نو کوم څه چې محسوسېدو نه هغه د دې ګرفت او احاطه ده چې د مختلفو کارونو دوی لرل او چې زه نه ملګرو په زه دا وایم چې د جامع په حواله چودھری صاحب سره میټینګ وکړئ نو هغوی به موږ ته دا ووایي چې ستاسو په جامع کې دومره پوڼۍ دي دومره بوټي دي او په فلاني ځای کې دا کمې دي یا دا بوټي لګېدلي نو ډېر په جوړتیا دوی هر څه به دوی کته او په کومه معامله چې به دوی میټینګ کولو نو د ټول تفصیلات نه د دوی خبرو او جزئیاتو پورې به دوی له به معلوم وي دوی ته به معلوم خپلو ملګرو نه به دوی داسې توقع لرله. بیا یې لیکي چې د رنګبد ټول تاریخ خو د دوی په د سترګو د دوی په زړه او دماغ باندې نقش شو او څو میاشتې مخکې ماته ملاقات موقع ملاوه شوه نو ما ورته عرض کړي وو چې د رنګبد ځینې تاریخي مقاماتو باره کې د ځینو پخواني مشرانو دغه چې کومې خبرې دي کې اختلاف مخې ته راځي او تاسو د دې نشاندهي وکړئ نو هغوی ډېرې خبرې اکثر ته ویلې وې او د تفصیل سره دا ویلي چې فلاني تن دی چې تاسو ته ویلی شي چې یا د فلاني تن یاداشت کې څه کمزوري ده داسې وکړه چې فهرست جوړ کړم ما ته راکړه نو زه به تا سره لاړ شم او چې څنګه چې ما ته یاد درته به ووایم نو دوی عاجزي او د انکسارۍ دا عالم و چې په خپله به دوی همیشه چای جوړولو ماله به راکولې او د عاجزۍ او د انکسارۍ یوه واقعه چې قادیان ته تللي وو یو څو کاله مخکې په جلسان هلته د لنګرخانې نایب نګران محفوظ رحمان صاحب موږ سره ولاړو خبرې کولې نو هلته نه چودھری صاحب تېرېده چې سلام وشو نو دې نه پس محفوظ صاحب چې ډېر په یو خاص قلبي کیفیت کې چې چودھری صاحب یو عجیبه ساده مزاج لري لږ ساعت مخکې ما له راغلو چې محفوظ صاحب خوراک لږ څه راکړي راله یو میټینګ نه راغلی یم او یو 20 منټو کې یو بل میټینګ له ځم نو ما ورته چې روټه خو دې ټایم ختمه ده خو فرج کې سالن پروت دی به درله ګرم کوم تاسو ورشئ تیار شئ نو په دومره ساعت کې چې زه راغلم نو ما وکتل نو ډېر چودھری صاحب چې د وخت پابند و په وخت باندې به اجلاس ته تلل نو داسې لګېده چې روټۍ که به وخورو د ناوخته به شي ورته نو ما ولیده چې هغوی په ډایننګ ټیبل باندې چې کوم پاتې روټۍ وې هغه دوی راغونډې کړي دي چې کوم بچ دال و سالن و نو هغه هم روټۍ هغوی تقریبا ختمه کړې وه په پوره وخت هغوی میټینګ له لاړو او په مخ باندې هېڅ قسمه ناګواری اثر نه و چې تا ولې ناوخته په روټۍ روډ وکړې ما هغه چې کومې ټوکړې وې هغه چې کوم بچ دال هغه وخوړه. چودھری صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه هم ډېره وسیع وه او داسې به ښکاري چې په مستقل طور دا کتابونه هغوی لوسته او صرف د مطالعې تر حده نه بلکې دا وویلی شي په حسابي طور د یو خاص نظر لرلو او په خاص نظر هغوی دا کتابونه لوسته نو دا به غلطه نه وي د یوې خبرې دوی تجزیه کړی وه چې کوم سوالونه پرې پیدا کېدی شو هغه حل کړي وو یا د حل کوشش به دوی کولو او دا نصیحت نورو ته هم دوی کولو چې کله کتاب ګوري نو یو په یو فکره نظر لرئ او چېرته چې سوال پیدا کېږي نو د هغې د حل کولو کوشش کوئ. مبارک صدیقي صاحب لیکي چې یو ځل زه دوی چې قادیان ته تشریف راوړی وو نو ما دې ته اجازت ورکړه چې د تعلیم الاسلام کله چې کوم پخواني سټوډنټان دي هغوی سره یو نشست وکړئ نو ما زه لاړم ما چودھری صاحب ته عرض وکړو چې خیر المسیح دا ویلي دي نو دوی راغله نو ما هلته هغوی ته وویل چې خدای پاک تاسو د خدماتو توفیق ورکړی او ډېر اوږده موده او ډېر اعزازات تاسو بخښلي دي نو دغه کامیابۍ سره څه نصیحت موږ ته ووایي نو هغوی چې همدا راز دی چې خپل علم او خپل عقل یې سم مه ګڼئ او په پټو سترګو د وخت د خلیفه اطاعت کوئ او داسې اطاعت دا پکار دی چې ستاسو زړه دې ګواهي ورکړي چې ما د اطاعت د حق د پوره کولو ښه پوره کوشش کړی دی. مرزا جواد لیکي چې د خلیفة المسیح ثالث یو روایت هغوی اورئ چې ما ته یو ځل وی چې خلیفة المسیح ثالث د چودھری صاحب ته یو ځل وی چې د تقسیم نه مخکې د جلسې په موقع چې باقاعده به یوې هفتې چې کومې ډیوټۍ لګېدې نو په دغه ټوله موده کې به چې کوم ډیوټۍ ورکوونکي وو هغوی ته به صرف یو ځل د ریفریشمنټ په طور به چای میلاوېدی د چای یوه پیاله او یو خادم و کارکوونکي چا ډېره په خوشحالۍ هغه چای اخیستی او خپل
ځای له راغلو نو باقي چې پروټه ما و چې کوم په لنګر کې پخېده چای به صرف کارکوونکي ته یو ځل میلاوېده نو یو کارکوونکی و چې هغې چای خپله روړې نو هلته په بستره کې یو میلمه موجود و نو هغه دا وګڼه چې کېدای شي چې چای ما له روړې وي نو کارکوونکي چې کله کمرې ته ور دننه شو نو میلمه چې هلته ناست و نو هغه د خادم نه د سوال په رنګ کې دا تپوس وکړو چې آیا دا چای تا ما له روړې دي نو هغه خادم بغیر څه هغه له دا احساس ورکولو چې دا چای زما دی هغه چای هغه میلمه له ورکړي نو چودري صاحب وایي چې مسیح ثالث به دا واقعه چې بیانولو نو د ډیوټۍ ورکوونکي چې کوم ایثار د دغه ذکر به فرمایلو چې څنګه ډیوټۍ ورکوونکي په هر حال کې د قربانۍ کولې به هغوی د میلمنو خیال به ساتلو نو هغې چودري صاحب وایي چې ګوري یو هغه دور چې د یوې هفتې د ډیوټۍ نه پس به یو ریفرشمنټ به د چای هغه کپ د ډیوټۍ دوران نو هم هغه ډیوټي ورکوونکي هغه به هغه قربانه کړه او نن دا دور دی چې د مالي لحاظ خدای پاک جومات له ډېر څه ورکړی دی او په هر وړوکي میټینګ کې چې دا یو عام خبرې چې وړاندې چې ورکول نو دا د خدای پاک د فضلونو ادراک پکار دی او همیشه د جوماتي اعمال په احتیاط خرج کول پکار د فضل خرچه نه بچ کېدل پکار دی بهرحال خبره خو بشمیر نورم دي یو څو ما اخیستې دي ډېر اوږد به شي همدلته زه ختموم او چې کوم خبره بیانې شوې دي او چې کوم خصوصیات بیان شوي دي هغې کې هېڅ مبالغه نه ده بېشمېره خبرې خلکو لیکلي ځینې دومره زیات دي چې ما اخیستی هم نه شو ځینې برخه ما لوستی هم نه شوې غیر معمولي صلاحیتونه دې لرل داسې شخصیت و درویش صفته و انتهایي محنت کوونکي و حضور فرمایي دې سره ما هم کار کړی دی او ډېر په نرم انداز کې به دوی کار مې ښودل او چې کله حضور فرمایي زه ناظر اعلی شوم نو هغه وخت هم دوی امیر مقامي نو هغه د دوی بلکل بیخي بله رویه او ډېر په اطاعت هغوی هغه وخت تېر کړی او د خلافت سره خو بیا انتهایي په وفادارۍ د احمدي په حیثیت د یو کارکوونکي په حیثیت د بیعت حق پوره کوونکي په حیثیت دوی خپل ټول حقونه پوره کړي دي د وخت خلیفه هر آواز هر حکم دوی ډېره سنجیدګۍ سره اخیستی دی او حرفن هغه ورباندې عمل کړی دی او هېڅ ډېر څه تاویلونه نه ورکول چې د دې دا تاویل دی هغه تاویل دی د جامع چې کوم جونیئر سیکشن و بیل یوې زمانې کې اماراتو نمایندې ته دا ویلي چې دا زما خیال چې اضافي خرچه ضرورت یې نشته مدغم د کړی شي لویې جامعې کې سینیئر سیکشن کې نو هغه وخت د دې څه ریزرویشنز وو د نورو مشرانو نو ما رای غوښتی و نو دې خپله رای ورکړې چې نه ده کېدل پکار خو بیا وروسته چې ما فیصله ورکړه نو بغیر د چې مشران دې فوري طور باندې په عمل کړی و او زما دا خیال چې یو څو ورځې به لګي خو په 24 غنټو کې دننه دې په هغې باندې عمل درآمد کړی و ما له رپورټ هم راکړی و خدای پاک د دې درجات اوچت کړي او خلافت د دې په شان د سلطان نصیر میلاویږي مخکې هم او د حالات متعلق هم دعا کوئ او د پاکستان چې کوم حالات دي نو خدای پاک د هغه زر بدل کړي او د هغه ځای احمدیانو ته د په ازادۍ د خپل د ژوند د تېرولو توفیق ترلاسه شي او بله چې کومه هم خبره ده دا هم زه ویل غواړم چې د کورونا چې کومه وبا خوره ده په دنیا کې نو په دې کې هم د احمدیانو چې کوم حق دی د هغې د پوره کولو د احتیاط هغه دی نه کوي لګیا دي نه په انګلستان کې نه په امریکې کې نه په پاکستان کې او نه چېرته بل ملک کې پورا احتیاط کول پکار دی ماسک لګول پکار دی دوی چې ماسک لګولی وي نو پوزه بربنډې وي حالانکې پوزه پټېدل پکار ده غاړې کې ماسک اچولی وي نو بیا د ماسک فایده څه ده بیا یو بل ته جوخت وي سوشل ډسټنسنګ چې کومه سماجي فاصله د هغه نه ساتي کم قواعد چې حکومت مقرر کړي دي حکومت چې کومې خبرې ویلي دي په هغې باندې عمل نه کوي نو په دغه ټولو خبرو موږ ته عمل پکار دی ګینې دا وبا به همدغه شان بیا خورېږي
او دا هم کوشش پکار دی نن سبا چې سفر کم نه کم کوي بغیر د سوجه غیر ضروري سفر مکوي پاکستان ته چې کوم یورپ نه ځي هغې د احتیاط کوي او نن سبا د که نه ځي نو ښه به وي بهتره به وي بهرحال خدای پاک دا وبا زر لري کړي او چې کوم محمدیان بیماران دي هغوی هم چې کوم نه دي چې کوم محمدیان نه دي نو چې کوم احمدیان نه دي او چې کوم نور خلک دي بیماران د خدای پاک د هغوی هم شفا ورکړي د لمونځ نه پسته به انشاءالله د چودھری صاحب غایبانه جنازه هم کوي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر